بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه عبدالله جان صابر. قدرمنو د دې ملک کم غم سره وجاړي، دومره مسلې دي، دومره عوامي ستونزې دي چې هر ورځ موږ دا کوشش کوو چې نن به په څه باندې خبره نه کوو. هر ورځ نوې خبرې، نوې مسلې مخې ته راځي او په هغې که موږ خبره ونه کړو حکومت ته یا متعلقه چارواکو ته دغه ایشوز وړاندې نه کړو، نو دا به بیا موږ د خپل صحافت سره غداري وي، بدنیتي به وي او د دې ولس سره به وي. موږ چې پیدا شوي نو موږ به دا وی چې پاکستان یو زرعي ملک دی. د پاکستان 15% خلکو تعلق د زمیندارۍ سره دی او پاکستان روان هم په زمینداره باندې. خو که تاسو نن سبا وګورئ نو دغه 15% خلک چې کوم دي نو دا په سرو سترګو جاړي، په احتجاجونو سر دي، لارې کوڅې بندي کړي، چغې سورې وایي د خپل حق دپاره ماتم کوي. خو بدقسمتي دا ده چې حکومت او متعلقه چارواکي چې کوم دي نو هغې یا کاڼه دي او یا سترګې پټې کړي دي او یا قصدن دا څیز اورېدل نه غواړي. تاسو که وګورئ نو 2 کاله مخکې د تماکو فصل چې کوم په هغې باندې د 1992 نه پس 2 کاله مخکې یعنی په 2024 کې یو کال داسې رالی چې هغه تماکو لږ زمیندار ډېر زیات خوشحاله مو، ځکه چې دغه کال په 1992 کې راغلی او په هغه کال باندې تماکو خرڅ شوي او اوس په 2024 کې. نو خبره بیا دې ځای کې دا پکار وه چې حکومت عمده زمیندار فیسیلیټیټ کړي وو، د دوی خیال یې ساتلی او دوی ته سهولت ورکړی وو، ځکه چې تماکو کیش فصل دی، د دې نه د ملک خزانې ته هم ډېره فایده ده او کوم چې 15% خلک دي زمیندار دي هغې ته هم ته فایده ده. بیا دغه تماکو د فصل سره کارخانې تړلې شوي، مزدوران تړلې شوي، روزګارونه تړلې شوي. خو بدقسمتي دا ده چې حکومت الټا څه وکړه، څومره چې وړې کارخانې وې چې هغې به پرچیز کوو، تماکو به یې اخیستل، نو هغې ختم کړې. په هغې باندې ډېر زیاتې پابندۍ ولګولې، تر دې پورې چې په هغې باندې په 1 کیلو تماکو باندې لسکم 400 روپۍ ټیکس ولګول او ډیمانډ یې دا وکړو چې کوم وړه کارخانه چې دا یعنی لوکل سطح باندې پرچیز کوي هغې به دغه لسکم 400 روپۍ په ایډوانس کې جمع کوي د کیلو په سر، نو هله به د پرچیز قابلې ګینې نه دی کوي. نو هغه چونکې دغه کارخانو ته یا کوم چې دا لوکل اخیستونکي وو هغې ته به سوټیبل نه وه، مناسب نه وه، د هغې به پکې فایده نه وه، نو هغې بایکاټ وکړو چې موږ نه اخلو تماکو. بیا صرف 2 کمپنۍ پاتې شو، یو لکسن او یو پاکستان ټوبیکو کمپنۍ. نو که حکومت وړې کارخانې بندې کړي نو پکار وه چې د 2 کیپیسټي دومره سیوا کړي چې دغه زمیندار دوی خوشحاله وساتي او د هغې نه تماکو په ښه ریټ والي. خو نه هلته هم څه چل وکړو، هلته دا چل وکړو چې فرض که په یو علاقه کې لکه زه به تاسو ته ووایم صوابۍ کې یو علاقه ده، هغې کې په یو ځای کې لایسنسونه چې کوم یا اګریمنټ یې چې ورته وایي د تماکو هغه وې تقریبا 4.5 هغه دوی راوستې، یو کم 10 کسانو له اګریمنټ یې ورکړې، نورې ټولې کینسل. بیا چاله چې اګریمنټ ورکړه نو هغه چې کومه کوټه وه فرض کړه هغه نو 2000 کیجي اخلم یا 4000 کیجي اخلم، نو هغه هم په نیمه باندې وواله چې دا ورکړه. نو زمیندار حق حیران شو چې یو خوا تا لوکل کارخانې بندې کړې، بل خوا د ټیکسونه سیوا کړه، بل خوا د اګریمنټ یې ختمې کړې، بل خوا د کوټه نیمه کړه، بل خوا د تماکو چې په کوم لرګي پخېږي هغې ورته د 200 نه واله د 3000 روپو پورې من ولګو او هغه په نغدو پیسو، یعنی یو من لرګی به ته د 200 نه واله د 3000 روپو پورې اخلي. چې پیمنټ به راکې نو هله به اخله، که پیمنټ نه راکې نو دا نشته چې سیزن ورته پیسې واله. نو دغه زمیندار زیاتو څه وکړه، هغې خپل تماکو واله ویل سیزل ختم یې کړه او دغه د دوی سرمایه وه، د دوی اساسه وه. اوس هغه زمیندار راوتي دي او په روډونو ناست دي او احتجاجونه کوي او خپل حق غواړي. نو زه د حکومت نه دا مطالبه کوم چې یا خو دې زمیندارو ته خپل حق ورکوي چې تاسو وایي دا 15% دي او دوی دا ملک چلی، نو یا دوی ته خپل حق ورکوي، دوی ته سهولت ورکوي، دوی ته اسانۍ ورکوي، او یا کلیعام اعلان وکړي چې یاره زمیندار ختم، بس زمیندار به په دې ملک کې نه اوسي، نو بیا به هغې ځان له الټرنیټ څه بله لار وي. بدقسمتي په دې ملک کې دا ده چې د کم فرد نه یا د کم ګروپ نه د ملک ته زیاته فایده نو هغه زیات شړلی کېږي، هغه سره
زیاته بدسلوکي کیږي. نو حکومت دې لږ په خپلو پالیسو باندې نظرثاني وکړي او د دې زمیندارو دا فریاد دې واوري. کنې نو دا خلک هم چې تنګ شي نو په جنګ شي، سبا به همدا خلک وي. بیا موږ دا وایو ترهګري سیوا شوه او پای کې لوکل خلک هم دي. نو دا خلک به چت چې نهر وي سړی نو به څه کوي، چې بچي نهر وي به څه کوي. نو چې څوک روزګار کوي هغه روزګار ته نه پرېږدي، چې څوک زمینداره کوي هغه زمیندارۍ ته نه پرېږدي. نوکر پیشه باندې ځان له دنیا ټیکسونه دي هغه هلته غرق کړي. زه په دې نه پوهېږم چې دا کوم پالیسي ساز دي، دا کوم ټایپ خلک دي، دا د څه سوچ والا خلک دي. دوی د ګراوند لیول نه خبر دي چې ګراوند لیول څه دی او پالیسي کوم ځای جوړو. د خدای دپاره په زمیندارو رحم وکړئ او زمیندارو ته هم دا وایم چې یو قدم د خپل حق غوښتنه وروسته نه، ټول ملک زمیندار دی راپاسي او هغه دی د حکومت نه په کلکه دا وغواړي چې ما ته خپل حقوق پوره راکړه، ما نه به همدا تماکو په صحیح ریټ اخلي، ما ته به پیمنټ هم صحیح کیږي. او که نه زمیندار راونه وته خپل حق غوښتنه یې ونه کړه نو همدغسې به کړېږي. دا څنګه چې روا چېرته چې حادثه د الله په امان.